د علماو یو میسج او یو پیغام بیګا چې کوم دی 20 رمضان او دی 20 رمضان په شپه باندې چې کوم دی نن 20 رمضان له بیګا 20 شپه دیږي تاسو په اعمال وغیرہ کې هغه اورېدلې دي اکثر د علما مشاهده دی چې دی کې الله تعالی د لیلۃ القدر شپه چې کوم دی نو په دې کې راولي نور منګه بری باندې خبره کړو چې الله بدلی را بدلی او دا ضروري نه چې په یو شپږي خو عام طور چې کوم دی نو رای د علما هم دغه او بیا په یو داسې مقدسه ځمکه باندې خطه باندې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم قرآن کې سورہ حجرات کې الله صحابو ته تلقین او ترغیب ورکړي لا ترفعوا اصوات النبي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي خپل اوازونه به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اوازونو باندې نه پورته کوي رسول الله مبارک په زندګۍ باندې هغه هم صحابو اوازونه پس ساتلی دي بیا رسول الله مبارک چې په خپل روضه کې هغه دلته تشریف فرماره آرام کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روضې مخ کې اواز پورته کول دا هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انتهایی ګستاخی را او سخت چې کوم دی نو هغه بیادبي را بیا مسجد نبوي 20 شپه زمونږ د پاکستان کومو خلکو چې د مسجد نبوي توهین کړی دی یا هلته د رسول الله مبارک د روضې چې کوم توهین کړی دی د الله بندګانو د امت علما او بزرګان موږ داسې هغو واقعات اورېدلي دي چې کله به هغه د نبي علیه الصلاۃ والسلام د روضې مخې ته داسې تېرېدل یا به مسجد نبوي کې ګرځېدل نو هغو به ډېر په آرام سره دا قدمونه چې اخیستل خپه به یې ډېره په آرام سره یې ښوده چې زما د خپو پرې کشارې باندې رسول الله مبارک ته روضه کې تکلیف ور ونه رسي بیا چې کوم عام خلک تاسو کتلي د بعضې سړي سا چې کوم دی نو راماتي داسې منډه وي یا تیزي درسا به ورکی نو داسې کسانو به خپل ساونه دباوهل چې زمونږ د رسا په پرشکاري باندې رسول الله مبارک ته روضه کې چې کوم دی نو دا تکلیف ور ونه رسي هلته بې زیبا نارې لګول او هلته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جومات توهین کول هلته د رسول الله مبارک چې کوم دی د روضې توهین کول نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دک چې کوم دی نو دا ور رسول زه صرف دې خلکو ته را پیغام لیږم چې زمونږ اصل خلک دارې دلته زمونږ پاکستان کې د مدارسو توهین وشو زمونږ د خلکو به سپورټ کوو دا خدا چلو هغه چلو مدرسو ښکته ورو دا خښتې جوړو دا پکې بلاکونه لګېدلي وو ځکه دلته علماو توهین وشو وی دا خو د عالم چې کوم دی نو هلته روان او دلته روان سپینې جامې او تور پټکې او شین پټکې او دا دا قسمه هولي ورته موږ را پرتګونه ورته موږ جوړ کړل دلته کې چې کوم دی نو څومره هم توهین د شاعر الله وشو هغه د خپو د لاندې شو هغه تاسو ته چې کوم دی نو مخامخ ده خو زه ینګ طبقې ته دا وایم چېرته کې دا ونه کوي د خپل ایمان سره دا لبې ونه کوي چې او خیر مسجد نبوي او مسجد نبوي د هغې کې خو ګټه لګېدلې او دا چل دی او هغه چل دی دا خو روضه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته خو جال لګېدلی دا دی هغه د خپل ایمان سره په دې معامله کې قطعا لبې ونه کوي مبرا شي د دې نه ځان ته مستثنا کوي خدایه نه موږ د دې قسمه خلکو سره یو نه ورسره زموږ رای چې کوم دی نو شریک دی خدایه چا چې هم دې ورته را حکم کړی هلته مسجد نبوي دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تشریف فرماره الله ستا خپل خانه کعبه د دې خلاف چې کوم دی نو ابرها قدم پورته کړو خدای په ابابیلو باندې وهلې همدغه خلک ته خدای ستا بندګانې که په ابابیلو وهي او که په هر طرف باندې تباه کې خدای پاکه موږ ته هر قسمه مبرا یو او هر قسمه چې کوم دی نو موږ ته استثناء اعلان کړی دی خدایه موږ چې کوم دی نو خپله مختورن یو زموږ پرې ملک باندې یو تور داغ ولګېده ځکه د دنیا د اطرافو نه خلک هلته کې راغلی دی او زمونږ هغه بدترین سیاست هغې نه دلته جوماتونه د هغې مدارسو توهین د هغو د ګیرو توهین د پټکو توهین چې کوم دی نو وشو د هغې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هلته کې روضه کې هم په آرام باندې نه شو د هغې نه د نبي علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي هلته په امان باندې نه شو هلته کې حرمین شریفین چې هغه یو پاکه مقدسه ځمکه را هغه چې کوم دی نو په امان باندې نه شوه الله دې موږ چې کوم دی په خپل زمان کې وساتي خدایه که چېرته خپل عذاب نازلې خدایه موږ د داسې عذاب نه چې کوم دی مستثنا کې او موږ ترې وساتي واخر